ماډل بیس دی په واټر شیډ ماډل. دا واټر شیډ ماډل موږ ته ډیفرنٹ 3 آیډیاز موږ ته راشیر کړو چې هغه د یو ګرینري، یو د سویل او یو د کنکریټ. اصل کې موږ دا وایو چې دا زموږ د ویلیج لایف دی، دا زموږ د سټي لایف دی، لیکن موږ ماډل ګرځه پر دې باندې انحصار نه دی. راځه زه ته سمجھاوم کوم چې ګرینري اصل کې څه ښکاري. ګرینري موږ دوه کار راکوي. موږ دا وایو چې دا په لینډ یا په مځکه کې کډیان جوړ کړي یا سرویان جوړ کړي د روټ په مدد سره. د روټ په مدد سره سرویان جوړ کړي. کله چې باران وسي نو ری ابزرپشن زیات ریچارج زیات چې هغه انډرګراوند ټیبل واټر له په چابکه ځي. موږ وایو دا د ګود بیسټ ابزرور اف واټر دی. موږ کله دویم راځه سویل موږ وایو بیسټ نه دی، خو ګود ابزرور اف واټر دی چې هغه واټر فلو نور لکي. چې کله د واټر فلو نه دا په غزي ولاړی او په غزي باندې دا واټر سټور سي او انډرګراوند ټیبل واټر ولاړ سي او ریچارج پروسس وسي. دریم دی کنکریټ. دا ویني چې موږ کله سیلور کلر سپیر کړی دا کنکریټ شو کوي. موږ د کورونه اکثر موږ په کنکریټ باندې شوکو چې هغه موږ ته دا راشي. موږ خلک په دا اوس په جالتوب وخت کې موږ خلک ډیکوریشن غواړي کورونه. مطلب دا تر په کور کې درخت نه لګي، لیکن ښه بیټک جوړي، ښه سیمنټ کې استعمالي، ښه دغه کې استعمالي چې د کله کور سم راسي د نوم پروسه. موږ کله دا کله باران پروسه په دا کورو باندې دا ابزرپشن خاصن نه کیږي، خاصه فیصد ابزرپشن نه کیږي. ولې سیمنټ ګود ابزربر نه دی، پر دې باندې فلو اف واټر کیږي. کاغذ موږ سکولي، کاغذ موږ هاوسینګ سوسایټي، کاغذ موږ هاوسي، کاغذ موږ ماسک ګرد موږ د سیمنټ ته جوړوو چې هغه پوخ پورې په هغه باندې واټر ابزربنګ نه کیږي. کله چې باران پر وسي دا ولاړ سي فلو وسي. یو خاص شی نسته ډیم یا بل سیویج سیستم چې هغه سم بندوبست ورته جوړ کړي. کله چې موږ برته دا واټر په کار راسي موږ یې برته ریسایکل کړو. دا تر یو ښه بندوبست نه دی ورته کړی موږ سټي لیول کې. کله چې موږ دا سیستم په دا کې ګډ کړو، دا دواړه سره ګډ کړو، موږ ته به یو زبردست سیستم راسي. مطلب دا ګرینري ده موږ راوړو په دا کم هاوسینګ دغه باندې ولګو، دا زموږ سټي لیول کې ولګو. نو زموږ چې کله دا ری ابزرپشن به زیات سي، دا کم باران چې وسي موږ اوس په ډېر وخت باران نه دی لیدلی. هغه اصل وجه دا ده د ګرینري موږ نه ده لګول. موږ ګرینري ډیفورسټیشن وکړئ چې د هغه په مدد سره ګرینري بالکل ختم شوه. د ګرینري دا یو اهم کار دی چې دا یو اپریشن اف واټر کوي. کله چې اپریشن اف واټر وسي نو کلاوډ به راسي، باران به وسي. ولې د دې د وجې بارانونه اوس نه کیږي. کله چې موږ ګرینري په دا دغه کې راولو نو موږ به یو ښه سیستم راسي. ورموږ دا کنکریټ حصه کم کړو. څه پخواني کورونه راواخلو چې موږ کله په کچه کورونه ولو، مطلب دومره هم زیات نه کړو. کنکریټ کورونه لږ کې استعمال کړو، لږ کنکریټ کې استعمال کړو او کچه کورونه زیات کړو. دا سره به ماحول هم سمي. موږ انډسټري زیات کړي دي، موږ خپل ماحول هم خراب کړی دي. اوس د کورونه شته چې هغه په هفته کې 3 ټنکیان راوړي. هر یوه ټنکي په 1200 روپۍ ده. موږ هغه ته سوچ نه کوو. موږ دا ته سوچ کوو چې موږ څه ته راکړو، ښایسته جوړ کړو، نه ګرینري راوړو. موږ د روډو سیر ته چې درختې کله ولګول سي غلا یې کړي، یا داسې کاټې کې پورته کړي، ووډ کې استعمال کړي، پیپر کې استعمالي، خو په دې کې نه استعمالي. موږ باید چې د روډو سیر ته درختې ولګو. اول باید چې موږ خپل د کور څخه شروع کړو. چې موږ کله د کور څخه شروع کړو نو سوسایټي له موږ کله راکړی سو، ور موږ ګورنمنټ پر دې مجبوره کړو چې موږ له ګرینري دا راوړو.